بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. زه الله پاک ډېر شکرګزار یم د یارانو دوستانو خپلو خپلوانو ټولو مینوالو چې ما ته دعا کړې ده. ما کووډ 19 کرونا بیماري چې کوم ده دا تېره کړه او کریټیکل سټیج کې مې تېره کړه. بعد دې کې هغه 97% نارملي او 3% چې کوم دی نو پکې سخت دي. نو زه په 3% کې وم. خو د الله ډېر ډېر شکر دی یارانو دوستانو ټولو ملګرو مینوالو څومره چې زموږ ملګري دي هغوی ما ته دعاګانې کړي دي. چا چې کورونو کې ختمونه کړي دي، چا چې ما دپاره دعا کړې ده، د هغوی ټولو زه ډېره ډېره مننه کوم. او دا یو ډېره سخته بیماري ده، الله دې بچان نه راولي. او زما د ټولو ملګرو ته چې څوک کوم دا ګوري هغوی ته دا خواست دی چې تاسو برای مهرباني احتیاط وکئ. چې کوم ځای کې ډېره ګڼه یې هلته مه ځئ، سینیټایزر استعمالوئ، ماسک استعمال مسلسل کوئ. او چې کور ته راشئ لاسونه وینځئ 20 سکنډ کم از کم صابون باندې، سینیټایزر استعمالوئ. چې کور نه وځئ چې کور ته راځئ او کوشش کوئ چې تاسو ډېر بیړ ته نه ځئ، ډېر رس ځای ته نه ځئ، ځکه چې دا چې چا نه وي تېره کړي خو هغه ته پته نه لګي، او چې چا تېره کړې وي نو هغه ته پته ولګي. نو ما ته خدای پاک یو نوی ژوند راکړو. او زه به حیثیت استاذ دا خپل ټول قوم ته دا خواست کوم چې برای مهرباني احتیاط وکړئ، ځکه چې دا وبا ده او دا ډېره خطرناکه بیماري ده. او الله مو د دې نه وساتي. دې خلاف موږ جنګ نشو کولی، بس دا به د الله نه غواړو چې موږ ته د دې توفیق راکړي او موږ د دې توفیق راکړي چې د دې خلاف د موږ په بدن کې قوت مدافعت پیدا شي او موږ د دې بیمارۍ نه وساتي. والله دا بیماري ټول قوم نه لري کې په ټولو غرونو دي کې، ځکه چې دا ډېر سخت شی آسان شی نه، الله یې تر ټولو باسي. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مهرباني.